आई थिंक چې डी एन ए रेप्लिकेशन دی डी एन ए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन څه ته وایي ٹھیک نه देखो ګوره دا د مصر چې کوم دی یو डीएनए را ٹھیک ده لکه डीएनए را کندر پای می جوړه لټ سپوز د مصر سری د مصر یو डीएनए را ٹھیک شو نو ورډ سره کریکټ چې کوم دی اغي ویلیو په خپل ماډل کې چې डीएनए چې کوم دی د سری دا دوه سټینډ دی او دی ویلیو چې دا دوه سټینډ یو بل سری دا دوه سټینډ یو بل نه ټویسټډ دي او د دې په منځ کې چې کوم دی هایدروجن بانډ د هغې په ذریعه چې کوم دی د ډي ان اے سره سټیبل ده صحیح شو او د شوګر د فاسفیټ په منځ کې چې کوم دی فاسفوډایسټر بانډ د هغې په وجه د بیک بون چې کوم دی هغه سټیبل دي نو ورډ سینوکریک ویلیو چې د ډي ان اے چې کوم دی دا لایک زپ ده زپ په شان دی را دا به څه شي انزپ بشي چې دا کله ریپلیکیشن کوي ریپلیکیشن کوي دا به څه شي دا به انزپ شي دا به انزپ شي چې دا کله انزپ شو نو موږ سره په نیوکلیس کې چې کوم دی میلیونز اماونټ کې فری نیوکلیوټاید پراته دي څه پراته دي فری نیوکلیوټاید نو هغه فری نیوکلیوټاید به چې کوم دی دلته څه شي هغه به دې سره اټیچ شي هغه دې سره څه شي هغه دې سره اټیچ شي نو موږ سره به چې کوم دی د یو ډي ان اے نه به څه جوړ شي د یو ډي ان اے نه به زموږ سره دوه ډي ان اے جوړ شي یو ډي ان اے نه څو جوړ شي دوه دا کومه چې اولنۍ وه دته به موږ څه وایو پیرنټل ډي ان اے او دا کوم چې اوس راله دي د موږ څه وایو دې ته موږ وایو ډاټر ډي ان اے نو موږ سره ډي ان اے ریپلیکیشن څه شو هغه پروسس چې په کوم کې یو ډي ان اے خپل کاپي جوړي دې ته موږ وایو ډي ان اے ریپلیکیشن ډي ان اے ریپلیکیشن کیږي کله دا به کیږي په انټرفیس کې کله به کیږي انټرفیس کې انټرفیس کې به دا کله کیږي دا به کیږي په سپیس کې کوم ته چې موږ سنتھسس وایو سنتھسس بیسیکلی ډي ان اے ریپلیکیشن ته دلته وایي ځکه چې کله د ډي ان اے ریپلیکیشن وشو نو موږ سره یو کرومټډ لپاره دغه ډي ان اے موجود ډي ان اے پروتین موجود اوس په بیا زموږ لپاره څه شي مطلب د سپیس نه مخکې که فرض کا کرومټین مټیریل کنډین شي دی نه به یو کرومټډ جوړیږي او چې کله سپیس وشو ډي ان اے خپله کاپي جوړه کا نو اوس موږ سره به چې کوم دی که فرض کا کرومټین مټیریل کنډین شي اوس په کروموسوم په څو کرومټډ مشتمل دي په دوو نو اټ مین چې کله سپیس نه شوي موږ سره به د سیل ډیویژن د سره ډول دغه وینا ایډیا سیل ډیویژن به بیا نه کیږي سیل ډیویژن د لپاره سپیس ضروري دي اني او ډي ان اے ریپلیکیشن څه ته وایي چې ډي ان اے کله خپل کاپي جوړي د پرسته وی ډي ان اے ریپلیکیشن پدې کې به پیرنټل ډي ان اے انزپ شي کولو بشي څه شو انزایم به دار څه کوي مخکې به وایو او دا چې کله انزپ شو دا چې کوم فری دغه یا سټینډ دی د فری سټینډ ته چې کوم دی موږ وایو دا پهله چې کوم پیرنټل سټینډ دی دا موږ وایو ټیمپلیټ سټینډ دا ټیمپلیټ سټینډ ته اپوزیټ بس جوړ شي کاپي ټیمپلیټ څه ته وایي ټیمپلیټ مین چې د یو سیس موږ بل کاپي جوړول غواړو لایک ته پروسټیټ وباسي نو په پروسټیټ ماشين کې به د خامخا څه پیج کې دی برکنه دا چې کوم پیج ته برګ دی دغه موږ سری دا ټیمپلیټ دی نو دلته کې دا سټینډ سری ټیمپلیټ دی دا سټینډ سری ټیمپلیټ دی په دې پسې نوې سټینډ جوړ شو نو دې ته موږ وایو ډي ان اے ریپلیکیشن و د ډي ان اے د ریپلیکیشن باره کې خبرې وی چې ډي ان اے ریپلیکیشن په کومه طریقې ډي ان اے ریپلیکیشن دا بسنګ د دې میکانیزم بسنګ دی د دې باره کې چې کوم د ډیفرنٹ کنسپټ چاوي د دې باره کې چا ماډل پیش کړی وي کنزرویټیو ماډل چا کنزرویټیو ماډل پیش کړو سب بایولوژیسټ چې کوم دی سیمی کنزرویټیو پیش کړو سیمی کنزرویټیو ماډل پیش کړی وي او څه چې کوم دی ماډل پیش کړو ډسپرسیو څه شو دا درې قسم ماډل پیش شوی دی پهلا ماډل د لګو ګوره پهلا ماډل کې وی کنزرویټیو کې چې دا د ما سره فرض کې یو ډي ان اے دا دا ما سره ډي ان اے دا نو دا ډي ان اے چې کومه پهلا موجود ده ته موږ څه وایو پیرنټل ډي ان اے او دا وایو کنه وایو دی و چې د پیرنټل ډي ان اے به کاپي جوړیږي او پیرنټل به خپل ځای وي دا د کاپي جوړه شو او پیرنټل سره په خپل ځای ده نو دی وایي چې د یوې ډي ان اے نه به دوه جوړېږي هغه دوه به داسې طریقې سره چې یو کې به کمپلیټ نوي نیوکلیوټاید راځي نیو سټرینډ به دواړه به نیو سټرینډ دي دواړه به صحیح نیو سټرینډ او د بل کې به دواړه صحیح اولډ سټرینډ
نو اول سټینډ دواړه په یو کې دي نو ځکه وته سوی کنزرویټیو ماډل کنزرویټیو مین چې ټول ډي ان اے کنزرو شو په یو ځای پاتې شو جدا نشو خو راځو سیمي کنزرویټیو ماډل ته نو سیمي کنزرویټیو ماډل کې وایي چې ډي ان اے چې کم دوه سټینډ دي وای دواړه سټینډ بس کېږي دا باندې زپ کېږي دا به دیو بل نه جدا کېږي دا به دیو بل نه کېږي دا به دیو بل نه جدا کېږي نو بیا په نیوکلیس کې چې کم فری نیوکلیوټاید دي هغه به دې سره اټیچ کېږي او بل سټینډ به چې کم دي ته مخامخ جوړیږي څه شو نو اوس کو دې ته موږ وګورو دا زموږ سره څه شي شو دا نیو سټینډ دی دا زموږ سره څه شي دی نیو سټینډ دی او دا چې کوم بلیک کلر کې دی دا زموږ سره پکې سری دا پکې زموږ سره اولډ سټینډ دی نو دیکھو ګوره سیمی کنزرویټیو سیمی مین هاف کنزرویشن نیمه ډي ان اے چې کم دی کنزرو پاتې شو نو اولډ نیم اولډ سټینډ یو اولډ سټینډ او یو نیو سټینډ څه شو نو ایکسپریمنټلی چې کم دی دا یو پروف شوی دی مخکې به وایو تھرڈ چې کوم دی ډسپرسیو ماډل دی ډسپرسیو ماډل کې څه وایي ډسپرسیو ماډل کې دوی چې د ډي ان اے دا چې کوم دوه سټینډ دي دوی دا په فریګمنټس کې ډیوایډ شي دا په څه کې ډیوایډ شي دا په فریګمنټس کې ډیوایډ شي او هر یو فریګمنټ ته مخامخ چې کوم دی نوې نوې سټینډ جوړیږي نو موږ سره چې کوم ډي ان اے وي ډي ان اے به زموږ سره څه وي به د دواړو مکسچر غوندي به د دواړو څه مکسچر وي څه شو نو دیکھو څه ګوره ډسپرسیو مین چې ډي ان اے ټوله څه شوی ده ډسپرس شوی ده سپلټ شوی ده نو هر یو لږ لږ سټینډ چې کوم دی مخامخ په څه جوړیږي بل سټینډ نو موږ سره چې کوم ډاټر سټینډ دی ډاټر سټینډ به څه هغه مکسچر غوندي هغې کې به څه اولډ او څه نیو څه اولډ او څه نیو څه اولډ او څه نیو مکسچر غوندي به وي نو موږ سره دا درې ماډل پیش شوي دي اوس په دې کې کوم یو ټیک دی د ایکسپریمنټلي پروف کولو نو دې باندې چې کوم دی په 1958 کې چې کوم دی یو ایکسپریمنټ شوی دی او ایکسپریمنټ به چې کوم دی یو دوه ساینټسټو کړی دي میسلسن او ستال پوهیږئ پې اچھا اوس راځو دا ایکسپریمنټلي پروف کول دي چې ډي ان اے کې چې کوم دی ریپلیکیشن دا څنګه کیږي ٹھیک شو ایکسپریمنټ چا کړی دی ایکسپریمنټ کړی دی میسلسن اینڈ ستال دوی چې کوم دی ایکسپریمنٹ کړی 1958